مجتهد چې کوم دی یو قول مطابق مجتهد په مذهب دی او د بل قول مطابق چې کوم دی لکه مجتهد په مسائل دی یو قول مطابق د دویمې طبقې مجتهد دی او دویم قول مطابق د درېمې طبقې مجتهد دی خبره پېښ شو دونه لوی هستي نو دغه مبارکه هستي چې کوم دا کتاب دی کړی شرح معانی الله تعالی هغه کې څومره مسائل دي د مانځو د روزې د زکات د حج وغیرہ 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 چې څومره احکام فقهي او اختلاف مذهبونه موجود دي نو هغه کې د حنفي مذهب خلاف چې کوم احادیث او آثار دي نبی رسول الله مرفوع حدیث یا صحابه رضی الله عنهم آثار هغه هم راوړي او بیا دغه جوابونه دي او بیا د حنفي مذهب مطابق چې کوم احادیث او آثار دي او کوم آیاتونه دي خاص کتاب الله دی عام کتاب الله دی وغیرہ هغه راوړي او هغه له ترجیح ورکړي او په اخر کې به ویلي وهذا قول ابي حنيفه وصاحبه دا قول الامام ابو صاحبان رحمه الله حنفي مذهب کپ مضبوط دلایل باندې ثابت کړي دا د موضوع باندې اثار السنن او بعض نور کتابونه هم لیکل شي مختلف علماء کې لیکلي کنه حنفي مذهب طرف ته کوم احاديث یا غیر ترجیح ورکول او دا نور احاديث جواب او غنور احاديث کوم چې د حنفي مذهب نه خلافي نو بعض داونه منسوخ لکه دا کلیدان احاديث ابن مسعود رضي الله عنه هو رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعنا وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول رفع اليدين کول منم کول په اخر کې پری خود منم پری خود اخرنی عمل ترک رفع اليدين ده مشکل شریف کې وي وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي عليه السلام په اخرنی قول او په اخرنی فعل بقي عليه اولنی خو احتمال د نفس لري چې منسوخ شوی په اخرنی بقي عليه خبره دې فکر ورسېږي شریخ وخه په اول کې حلال او به حرام او امور اهلیه کورنی خرف دې وخه اول حلال او د خیبر په غزا کې کټوي باندې او به حرام شراب اول حلال او به حرام نکاح متعي اول حلال او به حرام او منسوخه ها څه به تر واخ خبره دې فکر ورسېږي نو مانځه په من کې خبرې کول لاړې ټکل وغیرہ په ابتداء اسلام کې جایز به چې کوم دی لکه حرام منسوخ خبره دې فکر ورسېږي دا ډېر احکام چې کوم دی لکه اول وو اخرنی فیصله بلا شو د امام اعظم رحمت الله علیه هغه اخرنی فیصله کوي دا غي په مطابق نور مذاهب مبارکان علیهم رضوان ته یو طرف رسیدلی او بل طرف ته نه ورسیدلی نو خپل اجتهاد مطابق کوي دا غي مطابق فیصله وکړي مجتهد په اجتهاد کې خطا شي یو اجر دی حق ورته واجب دی په حکم د حدیث شریف خبره دې فکر ورسېږي خان امام اعظم رحمت الله علیه چې کوم دی دا اعتراض جوابیان کوي چې رسول امام صاحب رحمت الله علیه منی نو د حدیث ولې نه مني جواب دا دی چې امام اعظم رحمت الله علیه مذهب د حدیث خلاف اذا صح الحديث فهو مذهب امام اعظم رحمت الله علیه وایي کله چې حدیث صحیح شي نو دا زما مذهب اشاره ته کوي په احوال د مذهب ته کوي یعنی زما مذهب ته فوق دی چې کوم حدیث صحت ته رسیدلی دی نو د اقه د امام مذهب جوړ کړي نو وادي به اعتراض ذکر صحیح حدیث په بخاری شریف کې شته رب الیدین باندې د امام صاحب رحمت الله علیه ولی وشي رب الیدین په من زمان ته کې نشته هغه نور کم احادیث په نور اختلافي مسلو صحیح بخاری او صحیح مسلم کې شته امام صاحب رحمت الله علیه ولی فیصله نه کوي جواب دا دی چې اذا صح الحديث کله چې حدیث صحیح شي صحیح دا معنی نه ده چې صرف د سند په لحاظ صحیح معنی دا ده چې لکه هغه چې څنګه د سند په لحاظ صحیح نو چې دغه سره تاریخ په لحاظ سره هغه منسوخ نه او ناسخ او دغه شان چې کوم دی لکه د قوت په لحاظ سره هم هغه مرجوح نه او راجح دی او دغه چې کوم دی لکه مؤول نه او چې کوم دی محمول علی ظاهر هغه ټول معنی سره دغه راوی دغه شان مقدم کې فقه او اجتهاد خبره دې فکر ورسېږي نو هغه ټول شرایط سره چې دغه شي دا ټول شرایط په کې جمع شي نو دغه حدیث امام اعظم رحمت الله علیه صحیح وي تاریخ ابن خلدون لیکلی دی په جلد اول کې د امام اعظم رحمت الله علیه شرایط په حدیث کې دومره سخت دي چې نیمه بخاری شریف چې کوم د امام اعظم رحمت الله علیه په شرایط باندې ضعیف دی بخاری شریف په سند په لحاظ سره صح الكتب بعد كتاب الله د سند په لحاظ ولیکن د تاریخ په لحاظ سره په ګڼ احادیث منسوخ او دغه شان چې کوم دی د تاریخ په لحاظ هغه حدیث منسوخ او دغه چې کوم دی مرجوح احادیث پکې شته دا غینه نور راجح احادیث موجود او بعض دا غینه د خاص کتاب الله څخه تکرار دي بعض د عام کتاب الله څخه غیب وجه دغه دی مرجوح دغه مؤول پکې شته پیاش کړي کوم معنی چې دغه مراد کړي د امام بخاری څخه پیاش کړي مطلب باندې دغه معنی چې کوم دی لکه نه د مراد پیاش کړي بلکې دغه حدیث په دغه ظاهري معنی نه دی بلکې دا مؤول د مصروف عن ظاهر دی بعض په کې
نو چې دغه شرایط پکې ولکه لکه شروح د بخاري شروان کرمانی شرح بخاري او عمدة القاري شرح بخاري او وغيرها څنګه احناف علماء چې کوم شرح کوي دی وغيرها وایي خبره پېښ کړي دی به پته ولګي په دې مطلب دا دی چې په بخاري شریف کې څومره حدیث مرفوع هغه په مسلم شي هغه په نور صحه او څومره پکې مؤول او څومره پکې چې کوم دی لکه مرجوح او حتی شرح من العطار چې وګورئ تاسو پته ولګي مطلب دا دی چې دا صحیح حدیث کې رب دې نه وایي چې سند صحیح امام اعظم رحمت الله علیه چې وایي چې کله حدیث کې حتی ورسي دا ما مذهب دی یعنی چې په ټول شرایط د امام صاحب رحمت الله علیه کې حتی ورسي ولې مذهب دی د څنګه چې په ټول شرایط ونرسي بیا هم امام صاحب مذهب دی نو په دې کې اشاره په اخوالي د مذهب سره چې امام صاحب رحمت الله حدیث مذهب صحیح حدیث خلاف نه دی او د کوم بعض صحیح حدیثونه چې تا خلاف کاری دا مذهب نو وجه دا چې ته پوهه ته پوهه نه دغه تاسو صحیح کاری سندن خو دغه تاریخان منسوخ دغه چې کوم دی لکه دغه د ترجیح په لحاظ چې راوالي مراجح نه دی او مرجوح یا شو مطلب باندې یا چې کوم دی اول دی مصروف عن ظاهر نو هغه صحیح چې کوم شرایط یې هغه پکې راغلي اذا صح الحديث فهو نو د دې کې نه بعض کسانو بل غلط مطلب راځي په خبر کې یو مولا نو ما انځته راوته د خلکو د مخه نو مطلب دا دی چې لکه رپولیدان نه کول او چې کمره کې به سنت ځان لکه رپولیدان به کول نو په مولا دې تاسو وکړئ چې کوم ځان ته حنفي وي څنګه تل رپولیدان کې ولته ځکه نو کوم چې عوام خلک دې بدګن او اعتراض کوي واجب تهمت لګي او دلته ځکه کوم چې په صحیح حدیث کې راغلي امام صاحب رحمه الله فرمایي اذا صح الحديث فهو مذهبي حديث صحيح دا امام مذهب نمبر 3 سره حنفي مذهب نه خلاف نه بیا شو دې کو څوک رپولیدان کوي بس تام کې کو څوک نه کوي هم کوي دا یو په حدیث ثابت او بل په حدیث ثابت فنو دا وسمره وی جاهل ذکاو چې اذا صح الحديث حديث وبعد صحته ولا شي هغه منسوخ هغه مرجوح هغه مؤول او حديث در په لیدان خو چې کوم دی لکه منسوخ او په نسبت دا احاديث د ترک در په لیدان سره چې کوم دی لکه مرجوح خبره دې ګرونه نو چې کوم دی لکه دا په پوه کې شو کې پیږي کنه خبره دې ګرونه یو طرف ته حنفیت دعوه کوم نو د حنفیانو سبب وخت کتیری او بل طرف ته د حنفي مذهب نه خلاف کارونه کوم نو وابیانو سبب وخت کتیری نعوذ بالله خبره ته شو نو منافق کارونه شروع کړي نو ګوره اذا صح الحديث دا مطلب نه دی چې د سند په لحاظ اذا صح الحديث دا مطلب دی چې په ټول شرایطو د امام اعظم رحمت الله علیه سره صحیح شي نو الته مذهب په ټول شرایطو صحیح شي به مذهب نه جوړي بل دغه نقطه شوي اذا صح الحديث فهو مذهبي چې دا د مجتهدینو لپاره بالغه یو په دې کې اشاره د فقيه د مذهب ته حنفي مذهب ډېر پوخ مذهب دی مخالف د حدیث نه دی اهل رأي نه دي خبره پېښ کړه او هغه حدیث جوابونه دي کوم چې د په خلاف کې د حنفي مذهب دا غینه خلاف په دایره معلومه هغه جوابونه موجود په خواري د مذهب ته اشاره بل مجتهدینو دا خبره امام اعظم رحمت الله علیه ما تاغونتي خلق ته نه کوي درسته زمانه چې کوم لري نیم چعي خاوندان او چې الاجتهاد ته ساروشتنه دي خلکو ته دا خبره نه کوي چې تاسو وروسته یو حدیث ملاویږي او تاسو ته په خپل ذکر کې صحیح غنی نو بل دا زما مذهب دی ته د حنفي مذهب فتوا پرې نو دغه غنی اختیار دا وروسته کو تعوب وتعول لپاره دا خبره نه ده دا د مجتهدینو د مذهب لپاره چې څوک په حنفي مذهب کې مرتبه د اجتهاد ته رسیدلی یو مشتبه د اجتهاد او امام اعظم رحمت الله علیه اصول او قواعد او شرایط او تفاحدیث کې معلوم او په هغه شرایط سره مشروط یو صحیح حدیث دی ته ملاو شي او هغه حدیث احتمال د خفا لري په امام صاحب رحمت الله علیه احتمال لري چې دا حدیث په امام صاحب رحمت الله علیه ته نه رسیدلی مشهور احادیث او دغه چې کوم دی لکه مستفاض او حدیث الجمله نه دا شو د خفي قسم احادیث الجمله او د یو حدیث په شرایط او اصول د امام اعظم رحمت الله علیه باندې صحیح ته ورته نو دلته امام اعظم رحمت الله علیه دغه مجتهد د مذهب ته اجازه ورکړي په هو مذهبي بس دغه د امام مذهب دی اختیار او د حدیث چې هغه کوم دی لکه احتمال د خفا نه لري په امام اعظم رحمت الله او غونته درسته زماني د نیم چعل خلک یو زمونږ هغه بخښنه دي امام اعظم رحمت الله علیه غونډه عظیم حدیث او مطلب دا امام الائمه او چې کوم دی تابعی مشهور د پنځو اصحاب هم سره ملاقات متناسب شوه او په حدیث بخاری شریف کې اشاره کوي لو كان العلم عند سوريا لتناوله رجال من ابناء فارس هغه عظیم حدیث او مطلب دا دی چې څنګه هغه باندې به دا حدیث کافي او پټ پاتې شي په تر دې زمانه په مولتاړي باندې پټ نه دی پاتې هغه مبارک په پټ پاتې شي دا د ارچا ته خبرم نه دا مجتهدین نه مذهب
او دا هغه قسم حدیث په باره کې د چې هغه چې کوم دی احتمال د خفا لري خبره دې فکر ورسي او هغه صح نه مطلب دا نه دی چې صرف سندن صحیح چې په ټولو شرایط او اصول د امام اعظم رحمت الله علیه هغه صحیح خبره دې فکر ورسي منسوخ هم نه مرجوح هم نه مؤول هم نه ضعیف هم نه استراوات خبره دې فکر ورسي فإذا صح الحديث فهو موجود نو خبره دا شو چې ارکل خبره دا رنګ شو نو کوم احاديث چې په ظاهره حنفي مذهب ته لاغینه خلاف کاری نو دا احاديث جوابونه بعض مرجوح دي بعض منسوخ دي بعض مؤول خبره دې فکر ورسي هذه مؤول خبره دې فکر ورسي نو دا د وهابيانو یو بل اعتراض شو شیخ امام صاحب رحمت الله علیه معنی حدیث باندې شرح من لا کار وګوره پیش ویل شي د امام صاحب رحمت الله طرف ته کوم احادیث دي پیش ویل مطلب باندې چې قدر ته ولي د څومره افسوس دا په مدرسو کې د شرح من لا کار ظلم شوی او ظلم دا شوی دی چې بس دا اته په اخر د کال کې تبرکان پکې یو باب نیم یو یا ونه یو نور پکې نه درکولې خبره پیش کوم کتاب چې داغه ته حنفي مذهب د سړي عقیده مضبوطیږي او په مذهب کې قوي کیږي هغه پکې نه درکولې هغه موطا شریف د امام محمد رحمه الله هغه پکې کتاب الاثار شریف د امام محمد رحمه الله هغه کې نه درکولې اته پکې تبرکان یو څو باندې ودوري د موطا امام محمد او نور اخري نو بس دا بیا کاږي او طالعه چې کوم دی لکه دا غنۍ دا وسیع او فراخه نه دا بلی دی راځي د وهابیان دا هم ټول قیاس مسله کې او اجتهاد خبره دې ضرورت کابل اعتراض د وهابیانو دا دی پینځم چې دا دغه چې کوم دی دا مذهبونه چې شروع شو د دین فاول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه شروع شوی هغه په زمانه کې فاول اصحاب رضی الله عنهم او خلفای راشدین رضی الله عنهم نو دا تابعین او تبع تابعین چې کوم دي په دې کې امامان پیدا شو او امت باندې تابعداري او د مذهب تقلید وکړي په صحابه او په خلفای راشدین رضی الله عنهم کې څوک نو چې هغه امامان چې لکه صحابه کرام درجه خو شوته فوق دغه سره خلفای راشدین رضی الله عنهم درجه په اصحاب رضی الله عنهم کې فوق وکړي مطلب دا دی چې یو سره حنفي کې ها صدیق شوی به او بکر صدیق رضی الله مقلد او چې دغه کې شافعي کې مثلا نو دغه عمر شوی به مثلا نو عمر فاروق له مقلد شوی او چې مالکی کې مثلا نو عثماني شوی به عثمان رضی الله عنه مقلد شوی او چې دغه کې دا تو ته ویلې کې دا حنبلي کې نو علوي شوی به عادي شریف خدای رضی الله مقلد شوی به نور اصحاب عليهم رضوان روان نو دا څه وجه ده چې بس تابعین او تبع تابعین دومره نمبر ویل ايش ویلي چې بس امامان او مقتدیان د اسلام دغه مقرر شو د مستخلف د پاره دغه خبره حجت او مذهب او په دغه څلور مذهب په خلک چې نیږي کو نه نو بیا په ګمراه فرقه کې برازي دغه د اطوال موجود کې به سادي تاسو خبره نو دې جواب راځي چې د دې څلورو امامانو چې دا کوم اختلاف راغلی دی نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم احادیث دي په احکامو کې او کوم تعارض پکې او د اصحاب علیهم الرضوان او د خلفای راشدین علیهم الرضوان کوم آثار دي هغه اقوال دي او هغه کې کوم اختلاف دی هغه کوم فتوی او قضاګانې دي هغه کې کوم اختلاف دی نو دغه مختلف فيها احاديث او د مختلف فيها آثار د صحابه رضی الله عنهم نه چول دا تلول نه دا دغه نه چول د خریز واته دومره په خبره باندې نه پیږي دا دغه نه چول لکه یو طرف ته احادیث رال پر الیدین بل طرف ته احادیث رال په تر کې را الیدین باندې دغه نه څو مذهب جوړ چې څوک یې را الیدین څوک نه او چا ول چشتنه دا یو طرف یې وکړه چې را الیدین حدیث او چا چې نشته هغه دوانه طرف ته وکړه او ناسخ منسوخ او د تاریخ په لحاظ او قوي ضعیف او کوم دی راجح مرجوح په معلوم کړو په عدم را الیدین باندې وکړه نو دا دغه مختلف فيها احاديث نور السلام مذهب راو دغه شان د صحابه رضی الله عنهم اختلاف کې راغلی نو هغه د څلور اقوالونو متشابه نه دي صحابه رضی الله عنهم په بعضی مسله کې چې اختلاف راغلی دی نو دوه ډلې شي او بعضی مسله کې درې ډلې شي او په بعضی مسله کې څلور ډلې شي جو پنځه مډاله پکې نه د جوړه شوی قول حنیف نشته نو دغه د وجه نه څلور مذهبونه جوړ شو چې کوم دی لکه پنځه مذهب راغلي او په دې څلور مذهبونو کې دغه کیږي چې په بعضی مسله کې دا کیږي چې لکه دا ټول امامان اله دوه تقسیم شي دا کرپولیدان نو رپولیدان مسله کې چې کوم دی امام اعظم رحمت الله علیه کرپولیدان قائل دي امام مالک رحمت الله علیه قائل نو دا دوه دی او دغه قائل امام شافعي رحمه الله امام احمد رحمه الله قائل دغه دی بس
نو مذهبونه په ظاهره نمونه څلور شو اقوال دي د بدو او دقه جو د احاديث اختلاف هم دقه دوه د صحابه رضی الله عنهم او د خلفای راشدین هم اختلاف شری هغه دقه دا څلور مذهبونه د احاديث مختلفه او د اثار مختلفه او د صحابه علیهم رضوان هغه نه ټول خبره دې فکر ورسې دا څه بل څه نه دی دا مطلب نه دی چې ګنې تابعین او تبع تابعین علیهم رضوان ګنې صحابه کرام نه نمبر وی ولنعوذ بالله یا خلفای راشدین رضی الله عنهم نه دا غي مبارکانو د تشریحات او داغو د فتوو داغو د آثار او داغو د قضاوتونو او داغو د اختلاف هغه نه چوړي راغلي او هغه مرتب کړو امت ته هغه نه چوړي راويستو د امت ته مرتب خبره دې فکر ورسې هغه نه چوځه چې څوک وخت مطالعه لري او درازه مطالعه کنه نو هغه ته چې بیا دا پته لګي چې څلور مذهبونه څنور څه دي او د اختلاف د احادیث او د اختلاف دغه چې کوم دی لکه د آثار د صحابه کرامو د خلفای راشدین رضی الله عنهم د آثار او د فیصلو د قضاوتونو هغه نه چولې خبره پېښ خبره شو شو نو دا دی بل اهم خبره او بل اهم خبره پکې دا شوه چې بعضي وهابیان بیا وایي چیرې بس دغه خبره ده چې اول خو دې کنه انکار کوي چې تقلید نه منو یو دغه اعتراض کوي چې بیا مجبوره کې کنه تقلید منلو او یادونه او حدیث او دا ټول دلایل وتوي نو بیا وایي چې بس ټیک دا تقلید منما او بس په دې څلور مجتهدین کې دا مطلب دا چې کله دی و پتور عالم او کله د بل عالم او کله د بس معین مذهب تقلید نه کوي په هغه نه تفرون دلایل وي او مخزون حقایق کې تفصیل موجود دی چې لکه د مذهب معین تقلید واجب دی او چې کوم دی لکه دا کله په یو خبره قول کول او کله په بل باندې قول کول دا شو دا تلاعب بالدین دی دا مستری دا نفس اماره او د هوای نفسانی متابعت دی دا ممنوع تقلید چې کانو په څلور مذهبونو کې به یو ځان غوړه کوي چې کوم دی غوړه کله تقلید به یو ټول کوي او د نور درې مذهبونو نه حنفي مذهب تر وختل جایز ځکه دا غوړه او وفق بالکتاب والسنت دی ډیر موافق دی کتاب الله او سنت او د نور درې مذهبونو تر دې مذهب نه وختل ممنوع او په علاقو د ماوراء النهر کې شاویلات من په رساله الانصاف کې لیکلي دي 500 او 500 صفحه د علاقې د ماوراء النهر چې دي په دې کې عراق هم راځي افغانستان هم راځي پاکستان هم راځي کشمیر هم راځي دا شوی سرهند شریف شوی مطلب معنی هندستان په دا ټول علاقې کې راځي د بنگلاديش نو دا ټول علاقې چې کوم دي ماوراء النهر علاقې نو لکه په دې کې متعین تور د حنفي مذهب تقلید واجب دی او نور مذهبونو ته ورته د نور مذهبونو ابتداء تقلید کولم پکې ځکه چې د نورو مذهبونو قاضیان دلته نشته مفتیان نشته توفیق نشته دا متعین تور د امام اعظم رضی الله عنه دا کرامت دی دا شکر او دای برکت دی چې لکه دا ټول احناف خبره ده چې د علاقه ولا خلک ځکه هم چې دا وادیان د علاقو دغه په چې کوم دی په درمن کولو په چې په ګډوډ کولو په چې ورته چې الله دې نه کامیاب خبره پېښ کړي چې دا د حنفي مذهب پیازي ابتدي او د امام ماتوریدي رحمت الله علیه د ماتوریدي اهل سنت والجماعت تقلید پیازي ابتدي نو دا وایي چې دا معاملې او خلاف په خدای نه پاتې ربع مسكون د دنیا چې دا خبره دې فکر ورسې نو مطلب دا دی چې لکه څلورمه حصہ د دنیا د څه چې اوسېدل پکې کنه او څه حصہ په سمندر دی او څه په خشک او بیابانونه دی او څه کم دی لکه ریګستانونه دی او جنگلات دی او ځنګل دي کنه او یو ربع چې دا چې هغه اوسېدل دي په دې ربع مسكون کې کم دی لکه چې بیا راوالي دا شوی مطلب باندې او دا څلور حصے دا یو حصہ څلور حصے کې په مسلمانانو دا څلور حصے کې په دې څلور حصو کې درې حصې د امام اعظم رحمت الله علیه او د امام ماتوریدي رحمت الله علیه تابع ده او یو حصہ چې کوم دی لکه دا په نورو درې مذاهب کې ده نو دا سواد اعظم دی حنفي مذهب الحمد لله كان ليلى سواد اعظم مرجوح كلمه اعوذ بالله منها يا طالبينك کنه نو مطلب میرا خبره نه داري بل اعتراض دی هغه راکړي چې د مذهب معین تابعداري کوي دا تقلید شخصي او مذهب معین تابعداري په دې باندې دلایل محسن حقایق موجود دي او نو بل اعتراض د وهابیانو دغه هم دولت په دې اعتراض او اعتراض د وهابیانو چې کوم دي نو هغه داري چې دوی بیا په دې خبره مشکوره کې چې او تقلید بکې او تقلید د کینو د امامانو مجتهدینو بکې او د دې مذاهب اربعو باندې اجماع امت منعقده او دا یو فضل الهي دی چې حتی د مذاهب په څلورو کې راغلي لکه څنګه چې حتی د طرق په څلورو کې راغلي دا یو فضل الهي خبره پېښ نو دا یو فضل الهي دی او دا تقلید بکې او د دې مذاهب اربعو بکې او اجماع امت منعقده لکه دا خبره باندې دغه نو بیا د تسوي په اخر کې بیا وایي چې تاسو په خپل معنی چې تقلید کې خو د مجتهد دی او دا روسته کتابونه چې ماته په نوې لزاحت یو مسله کې یا ماته په کوم ځای په دوری کې یا یې راته په دې کې کې پتا مجتهدین نه دي کنه بس ما قدار امام ته راته یا قول د بیر باندې دای دې اعتراض جواب دی
شرح عقود رسم المفتي دا یو کتاب دی د علامه شامی رحمت الله علیه دې کې هغه لیکلي چې د امام اعظم رحمت الله علیه چې دا کوم شاګردان د مذهب دي امام یوسف امام محمد امام جعفر رحمه الله او دا وروسته طبقات مجتهدین دي او د فقهای ناقلین دي نو دا ټول د امام اعظم رحمت الله علیه په اصول باندې استخراج کوي